اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قرآن کریم د مضمون په اعتبار سلور حصے دے. اوله حصہ د اولنا تر سورة الانعام پورے، دویمه حصہ تر سورة الکهف، او دریمه حصہ تر سورة سبا، او سلورمه حصہ تر اخره پورے. هر یو حصہ چې شروع کئی نو هغه په الحمدلله باندې شروع کئی. لکه سورہ فاتحه په اول کې الحمدلله، سورہ انعام په اول کې الحمدلله، سورۃ الکهف په اول کې الحمدلله، او د سورہ سبا په اول کې الحمدلله. اوله حصہ کې مقصدی مضمون دا ذکر کوي چې خالق لكل شيء هو الله، دا هر څه پیدا کوونکی یو الله دی، او نور ورسره ضمناً مضامین ذکر کوي. دویمه حصہ کې مقصدی مضمون مربی لكل شيء هو الله، پالون کے دار سے یو اللہ دے، اور نور مضامین ورسرا ضمناً ذکر گئی. دریمه حصہ کې مبارک فی کل شيء هو الله، چار سے کے برکت چون کے یو اللہ دے، اور نور مضامین ورسره ضمناً ذکر کئی. سلورمه حصہ کې دو مضامین اهم بیانئی، یو اثبات د قیامت چې قیامت به خامخا راځي، او دویم نفی د شفاعت قهریه چې په زور باندې د الله نه خلاصونکي نشته. نور مضامین ورسره ضمناً ذکر کئی، چونکہ دے آخری حصہ کے دو مضامین اہم بیانول، نو پا آخری حصہ کے دو سورتونو کے اول کے الحمدللہ ذکر کرا، مصدر کرا الحمدللہ. سورہ سبا کی اول کے الحمدللہ، اور سورہ فاتر کے اول کے الحمدللہ. مضمون په اعتبار قرآن کریم سلور حصے دے. اوله حصہ د فاتحه نه تر انعام، او بدی کی مقصدی مضمون خالق لكل شيء هو الله، نور ضمناً. دویمه حصہ د سورہ انعام نه تر سورۃ الکهف، بدی کی مقصدی مضمون مربی لكل شيء هو الله، او نور مضامین ضمناً. دریمه حصہ سورہ کهف نا تر سورہ سبا، او بدی کی مقصدی مضمون مبارک فی کل شيء هو الله، چې هر څه کې برکت چونکه الله دے، او نور ضمناً. سلورمه حصہ کی دو مضامین اہم ذکر کئی، اول سورہ سبانہ شروع کئی تر آخرہ پورے، یو چه قیامت بخامخا راځي، او دویم نفذ شفاعت قهری چه په زور باندې د الله نه خلاصونکي څوک نشته. د دې وجه آخري حصہ کې دو سورتونو کې اول کې الحمدللہ ذکر کړ، سورہ سبا کې اول کې الحمدللہ، سورہ فاتر کې الحمدللہ اول کې،
سورہ فاتحہ کی دی سلور والو ایسو تا اشارہ کئی خالق لکل شین ہو اللہ پیدا کن کے دار سے یو اللہ دے الحمدللہ چھ پیدا کن کے اغد نو حمد داغ مناسب دے صفتون دو خدای توب داغ مناسب دی اوغلا ویل پکار دی دیم ایسا کی چھے مربی لکل شین ہو اللہ نو سورہ فاتحہ کی آیتا اشارہ دا رب العالمین پالون کے دا مخلوق دے دریم ایسا کی برکت چون کے ہر سکی او اللہ دے نو آیتا اشارہ سورہ فاتحہ کی الرحمن الرحیم مہربان آغا دے نو لویا مہربانی دادا چه پا لکشی کی دا اللہ برکت واچے او غد اللہ دیر کی لگ علم دے کڑے اللہ درنا دیر کاروالی لگ زان دے کڑول دے اللہ در اللہ پکی دیر برکت واچے دیر علم دے نصیب کی لگ مال دے حلال گٹل دے اللہ پکی در اللہ دیر برکت واچے نو تو چاہتا محتاج نہیں ہوتا اللہ دار چاہنا بے پرواہ کی سوالونو نا دا احتیاجان دے بے پرواہ کی نو دیر مہربان دے سالورم ایسا کی دو مضمونو یو اثبات دا قیامت او دویم نفذ شفیع قہری نو اغیت اشارہ اکرا مالک یوم الدین مالک اشارہ دے چھ اختیار مند اغا دے پسور دے سو خلاصور نشی کولے او مالکی یوم الدین اشارہ دا چھے قیامت بخا مخار آجی دا بدلے رز برازی حساب بدر سرکی گی نو اگر دوال ویسو تے اشارہ اکرن سورہ فاتحہ دا دا طول قرآن کریم اگر نچوڑ دے اگر خلاصہ دا او دا قرآن کریم اگر طول مضامین راغستی دی سورہ فاتحہ نو روجہ کی منگا بیادر تفصیل کو دی وقت کی زمان اصل مقصد دا قرآن کریم لفظی ترجمہ با محاورہ او داغی لن مقصد او خلاصہ سورہ فاتحہ دا مضمون با اعتبار دری سیدہ اولا ایسا باقی کی دری آیاتون دی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دویم ایسا بائی کی دو آیاتون دی ایاک نعبدو و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اور دویم ایسا بائی کی آخری آیات دے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دی اول ایسا کی صفات در رب العزت دی دیم ایسا کی دا بندہ عاجزی اور دا بندہ سوال لے اور دیم ایسا کی تقسیم دے دا بندگان دریو قسمونو تا اشارہ دی تا چه غواری نو اولی صفتون اوکا بیاداغین بعد و تزان عجز کا و مختاج کا او قیمتی شیط بیا غوارا سی آرسم غوارا قیمتی شیط غوارا او بیادا مختون کی دا پدری قسم باندی دی اول اللہ صفتون دی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بیاد بندہ عجزی و احتیاج ایاک نعبدو و ایاک نستعین یواز استا عبادت کرو یواز استانا امداد غارو خاص تانا امداد غارو تقدیم محق و تاخیر یوجب الحصر والاختصاص مولیان عربائی کی وی کو مطلب دادے چاگه پوری اغا شیخ اتاری او خاصی کی اغا پوری نو ایاکا نعبدو مطلب
صرف ستا عبادت کو د بل هیڅ چا نه کو صرف ستا نه امداد غواړو بل د هیڅ چا نه غواړو ما فوق الاسباب ظاهریه نو بیا د قیمتي شی غواړه اهدنا الصراط المستقیم من په نیغه لاره باندې کلک کا بیا تقسیم د خلکو دریو قسمونو ته یو صراط الذین انعمت علیهم هغه دي چې الله په انعام کړی دی دویم غیر المغضوب علیهم چې نه دي هغه چې غضب پې شوی دی لکه څه داسې چې انعام به الله کړی خو بیا په الله غضب کړی سره د علم ګمراه شوی الله په انعام کړی علم یې ورکړی مولوی سے بھی مفتی سے بھی قاضی سے بھی ورستو په ګډوډو سر شي او درېم هغه چې هغه امیان دي او حیران او پریشان دي چا پسې لاړ شو د چا ومنو ولا ضالین دا درې قسمونه کړ معنا ترجمه به زه بیا کوم نو سورت د مضمون په اعتبار درې حصے دي اوله حصہ کې د الله صفاتونه دیم ایسا کې د بنده عاجزی او د بنده سوال او دریم ایسا کې د بندگانو تقسیم دریو قسمونو ته ترجمه به ان شاء الله بیا نور لږ تفصیل به بیا بل راځي کو او په اخر کې زه یو دوه خبرې درته کوم یو خدا چې بل ورځ ما تاسو ته ویلیو چې نور کله به منګه دلته لنګر چالو و لنګر منګه سکال نشو چالولی ځکه پروسه کالم په موږ بوج شوی و نو ما یې چې لنګر نشو چالولی بیا پرونه زمونږه مفتی صاحب زمونږ د ضلع ناظم صاحب زاهد صاحب او نور ملګري موږ صلاح وکړه نو هغه وی چې دا نور طلبا خو خیر وختي فارغیږي خو دوره حدیث والا او افتاء والا دې طالبانو ته لږه مشکل یې او ګرانې چې دی زی او بیا راځي صداسي چې هغه لرې لرې دی رہی نو هغه ته هم بیا مشکل ومي او ګرانې وتا نو که څه بندوبست وکړو نو ما ته یې ته وی زما خو ځان له یو طبیعت دی ما الحمدلله په ژوند کې احتیاجي چاته نه ده کړې نه مې ځان محتاج ښکاره کړی دی ما په طالبګرۍ کې د الله نه دعا غوښتې وه چې الله ما مخلوق ته مه کښېنو او ما له خپل کارونه روان کا نو الحمدلله تر اوسه پورې خو کارونه ډېر ښه چلېدل او حالات هم دغسې د ملکونو کرونې نه بعد حالات هم خراب شو تاوانونه هم وشو کاروبارونو کې او زه خو ډېر پکې تاواني شوی یم خو ما څوک پویه کړي نه دي نو تاوانونه هم پکې وشو نو ما دی ته وی چې زه هغه کار کوم چې زه خپله کولی شم کله چې خپله یې نشم کولی نو زه هغه ځکه نه شروع کوم چې زه واما که بل څوک را سره پکې امداد کوي او که نه خو چې زه خپله کولی شم نو زه به محتاج نیم چاته او چې خپله یې نشم کولی نو بیا به خامخا زما احتیاجي او ضرورت راځي نو اوس دا دی چې زما څه کرایي او یا نور لږ لږ کاروبارونه نو هغې باندې زما کار ښه روان دی خو که بل طرف ته شي نو بیا را باندې بوج کېږي خو بیا هم د ملګرو آرزو وه تمنا وه نو موږ دا فیصله وکړه چې موږ لنګر شروع کوو نو انشاءالله پنځپیر کې دلته لنګر اوس موږ انتظام کوو نن سبا کې هغه برابرو شروع بشي انشاءالله دا لنګر دی کې ملګري تعاون کوي ملګرتیا کوي امداد کوي ما دی ته وی انشاءالله زه او ام ایمان موږ دواړه به پکې امداد کوو د میاشتې به په ځان ذمه داري کړو هغه به درکوو
پرون زما غنم شوي په خپله هم کرلي وو هغې نه مې یو دوه بوجۍ دې خوا راولېږلې نور به هم ما پکې څه اوږه شوې وه یو ښکاری مې اوږه راولېږله نور به پکې بیا د نغدو هم کوو چې څه زموږ نه کېږي نور ملګري باقی خو ما یو کار دی چې دې لنګر له منتظم په کار دی د مدرسې ناظمین هغه مدرسه چلی مدرسه کې نورې خرچي وي بیلای بیلی د ګیس بیلی څه شی خراب شي جوړولی نور پکې منډه تاړی نو ما د مدرسې ناظم خو زمونږ مولوي نور واحد صاحب دی او هغه کوي او دې لنګر له به مونږه زمونږ د ضلع ناظم دی پروسه کال دلته دوره حدیث نه فارغ شوی دی عالم هم دی او هغه په سکول کې هیډ ماسټر هم پاتې شوی و نو ښه تکړه سړی دی زاهد صاحب نو موږ هغه ته ذمه داري حواله کړه چې دا انتظام به ټول ته کې او هغه کاروبارونه خدای روان کړ نو ما بیا هېچا ته حاجت نشته بیا به خپله موږ هر څه کوو اوس دوره ده چې لږ مشکلات شته نو موږ به لنګر شروع کوو نن سبا کې انشاءالله هغه د دوره حدیث کې موږ سره څه د پاسه تقریبا 400 کسان دي دغسې په څومره دي 440 کسان دي دوره حدیث کې صرف دغسې په افتا کې هم ګڼ کسان دي سره دي چې موږ داخله د افتا بند کړې هم ده خو بیا هم طالبان زیات دي نو دا داسې چې دا تړلي کساني د هغې دپاره موږ د لنګر انتظام کړی دی او هغه به کوو انشاءالله نن سبا کې به شروع کړو دویم دا چې نور کله به ما د قرآن درس د سهار مونځ پسې کو هغه به ما ته اسانه وه وختي به مې درس وکړه بیا به مې لږ سبق ووایي او بیا به زه خپلو کارونو پسې تلمه یا د جماعت کارونو پسې خو په هغې کې به دا وه چې د طلباو نه به درس قرآن پاتې شه کوم چې به نږدې وه هغو به وو کوم چې به لرې جوماتونو کې به نه شو راتلی نو سږکال یې موږ دا پروګرام کړی دی چې څه وخت حاضري اخیستی شي نو درس قرآن به هغه ټیم وي نو ستاسو د ټولو حاضري به دا مال اخیستی شي تاسو به خپل ټیم له صحیح ځان را رسوي کوم طالب که هغه غیر حاضري کوي هغه بیا موږ لرې کوو دلته نه چې د قرآن اهمیت ورڅخه نه نو زمونږ نورو طالبانو ته بیا حاجت نشته په ټولو کې هم شی د خدای کتاب دی بیا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی بیا ورپسې علوم عالیه دي چې هغه د هغې خدمتګاران دي نو چې یو سړي څخه د خدای د کتاب قدر او حیثیت نه وي نو بیا هغه طالب موږ دلته نه پرېږدو تاسو به خپل ټیم له ځان را رسوئ او حاضري به اخیستی شي او دویم دا چې هر طالب به خپل قرآن مجید راړی دا نه چې لکه د حافظانو به دغسې موږ ته ناست نو خپل قرآن مجید به راړی او په صفونو کې به کېنئ څنګه چې درس کې نور کله تاسو کېنئ نو په صفونو کې به کېنئ که هغه د دوره حدیث طالبانی که هغه د افتا طالبانی که هغه د کتابونو طالبانی نو تاسو به ټول درس قرآن کې شرکت کوئ دا به لازمي د هغې نه بعد چې کله درس قرآن وشي هغه به زیات نه 15 منټه یا 20 منټه او بیا به موږ د هغې نه بعد سبقونه شروع کوو نو انشاءالله نور څه انتظامي هغه مفتی صاحب شته او بیا ناظم صاحب او ستاسو امیر نو تاسو به خپل پروګرام کوئ زه به پکې در سره انشاءالله چې څه زموږ د وسه کېږي موږ به پکې در سره ملګرتیا کوو او نورو ملګرو ته موږ دا اپیل کوو چې دا ستاسو د ټولو شریک ځای دی او دا ستاسو په ملګرتیا باندې چلیږي یو تنې نشي چلولی نو تاسو خپله ملګرتیا د دې ځای سره هغه جاري وساتئ دا ستاسو ځای دی ستاسو مرکز دی او انشاءالله الله به دا کامیاب ساتي او دا به الله نه خرابوي چا چې دې سره نږدې شوي دي هغه الله درانه کړي دي عزتمن کړي دي څوک چې دې نه لرې شوي دي هغه سپک شوي دي نو څوک چې دې ته نږدې شي هغه الله عزتمن کړي او الله دې ځای له نور هم ترقي ورکړي دعا وکړئ چې سورة طلباء د دارالقرآن پنځپیر کې
راغلی دي کاغه د علم حدیث لپاره راغلی دي که د افتاء د کورس لپاره راغلی دي کتابونو لپاره راغلی دي د قرآن لپاره راغلی دي ټول دې الله علم نافع نصیب کړي اولای د ټول نه د خپل رضا کارونه سرګن کی دې ځای کې چې څنګه اخلاص پخوا او اوس دې الله دې همیشه دا اخلاص په دې ځای کې وساتي کوم استادان چې په دې کې خدمت کوي الله دا غي علم کې برکت واچي کوم طلبه شرکت کوي الله دې غي علم نافع نصیب کړي اولاد ټول نه د خپل رضا کارونه سرګن کی وصلی الله تعالی علی خیر خلق